یو چې راغلی یو د دې دپاره چې موږ ته ثواب حاصل شي نو په دغه نیت باندې به ناست د نبي علیه الصلاة والسلام په ولادت باندې خوشحاله یې وکړل نبي الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا په مؤمنانو باندې ما نعمت او احسان مې په زمانه مکه مولوی صاحب په نعمت باندې ډېر ښکلې خبرې وکړې ډېر مزیدار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعمت نه دی بلکې نعمت عظما دی د تمام نعمتونو اولاد نعمت مصطفی صلی الله علیه وسلم دې د نعمت نشته څوک دی کوي وایي الله جل جلاله څومره نعمتونه کړي دي چې وایي تعود نعمت الله لا تحصوها چې کچرته تاسو له خدای نعمتونه شمارئ نو به شمارئ نشئ شمارئ د خدای پاک دې دې چې پلان کې نعمت درکړي پتا سو احسان کړي پلان کې نعمت تاره به والدین درکړي تاره به ژوندۍ درکړي تاره به مال او اولاد درکړي تاره به پلان کې نعمت درکړي نه چې د نبی علیه السلام د نعمت عظما خبر راځي قرآن کریم خدای پاک نسواري دی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا اے مومنانو تاسو به احسان کړئ چې تاسو کې به خپل قوم عظیم الشان پیغمبر دې لګره چې محمد مصطفی تاسو په دې نعمت باندې څه کوي د نعمت شکر ادا کړئ شکر ادا کول د عبودیت او د بندګۍ تقاضا ده چې ته شکر ادا کړې قرآن خدای پاک فرمایي فاذکروني اذکرکم واشکروا ولا تکفرون زما شکر وباسئ زما ذکر وکړئ زما تاسو زیات کړم زما شکر وباسئ زما نه شکر وکړئ د خدای پاک شکر ادا کړئ چې شکر ادا کړئ د شکر په ادا کولو کې څه حکمت دی صبر رب کریم فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وباسئ زه به د نعمت نور سیوا کوم دا نعمت په نور سیوا کوم موږ به شکر څنګه وباسو رب کریم فرمایي چې زما د نعمت ذکر وکړه سورۃ الضحى کې رب کریم فرمایي واما بنعمت ربک فحدث زما د نعمت تحديث بیان کا نعمت خلق تخکارا د خلق ته بیان کا دا هغه نعمت عظما چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دې دا هغه نعمت عظما ذکر د خلق ته چې الله جل جلاله داسې عظیم نعمت ورکړي دغه نعمت دغه رحمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت علینا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا الله جل جلاله فضل دی موږ په دې فضل د الله موږ په دې رحمت د الله تعالی باندې سلوکو موږ خوشاله شو که خوشاله نشو قرآن کریم سورۃ یونس فرمایي موږ ته قرآن کریم قرآن هادي کتاب دی دې باندې هر چا ته هدایت ملاويږي نبی رسول الله فرمایي تاسو قرآن او حدیث باندې ورغلي کړي کړي تاسو به ګمراه نشئ قرآن موږ ته فرمایي قل بفضل الله وبرحمته دا الله په فضل دا الله په رحمت باندې رحمت څوک دی نبی رسول الله قرآن تفسیر د تفسیر یو قسم دا تفسیر الآیات بالآیات او یو د تفسیر آیات بالحدیث دا تفسیر آیات بالآیات چې د رحمت مراد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فضل دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي نو رحمت او فضل باندې تاسو څوک قرآن موږ ته وایي پس یو تاسو خوشاله وي تاسو څوک خوشالي وکړئ نو چې نبی کریم رحمت عالم صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو ته الله جل جلاله راکړو په موږ تاسو باندې نعمت وکړو په دې نعمت باندې پکار دي چې خوشاله وشي دا وایي بل یو رحمت باندې خوشالي کوو دا ټول د قرآن کریم آیاتونه دي پر رحمت باندې خوشالي وکړئ دا رحمت دا خوشالي په ډېرو طریقو ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کتاب الصیام حضرت جابر فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوسو سئل عن صوم یوم الاثنين مبارک سے تاسو تدبیر پورن باندې رجوع نہیں سي نبی صلی الله علیه وسلم فرمائے فيه ولدت وفيه انزل علي پدې ورځ باندې زه پیدا شوی نو په دې په ما باندې قرآن نازل شوی د ځکه په دې ورځ کې ضرورت نه سره روزه باندې بدل تاسو روزه وکړئ د روزي په فضیلت باندې د خدای پاک د روزي په وجه هغه شکریا ادا کړئ او بني اسرائیل ته خدای پاک یو عاجزي نعمت ورکړ موږ ته په نعمت عظما مستقل نعمت راکړې دایمي ابدي او بني اسرائیل ته چې یو عاجزي نعمت ورکړ چې هغه مائده ده دسترخوان ته چې د اسمان نه ولا تیار فراغ راتلو ربنا انزل علينا مائدة من السماء خدای پاک موږ ته د اسمان د دسترخوان راکړي تكون لنا عيدا چې دا زموږ لپاره عید شي عید معنا خوشحالي دا زموږ لپاره خوشحالي شي اولنا و اخرنا زموږ د اولنو لپاره زموږ د اخرنو لپاره خوشحالي شي
چې په عارضي نعمت باندې هغوی عید مناوئ په عارضي نعمت دسترخوان دی دنیوي څیز دی دنیا کې ورته راتله عارضي نعمت ته بیا تمام غوښتلی شو هغې باندې دوی وایي چې تکونو لنا عیدا دا دې زموږ دپاره عید شي نو چې نعمت عظما موږ له خدای پاک نعمتونو قایمي راکړی دی نو دا به زموږ دپاره عید نه دا د عید کم نه دی د عیدونو عید دی دا تمام عیدین کدی حسابې دا ورځ حسابې تمام نعمتونه حسابې دا ټول د چا د برکت دي دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د برکت دي نشر الدین کی جناب اشرف علی تابعی سے فرمائی لولاک لما خلقت الافلاک اے محمود کریم اگر ته خدای نه پیدا کړې نو هیڅ یو څه د خدای نه پیدا کړ آدم علیه السلام ته الله جل جلاله فرمایي و اے آدم علیه السلام که ما محمد عربی نه پیدا کړې ما به ته نه پیدا کړ ان آدم وجميع المخلوقات لأجل محمد صلى الله عليه وسلم شرع مواهب الدنيا امام قسطلاني او امام زرقاني او دلائل النبوت امام ابو نعیم اصفهانی خصائص القرآن کی امام جلال الدین سیوطی سے متوفر 911 ہجری ذکر کی کہ محمد مصطفی آدم علیہ السلام دا تمام کائنات د چا د مخه پیدا دي ان آدم وجميع المخلوقات لاجل محمد صلی الله علیه وسلم تمام کائنات او آدم علیہ السلام د حضور مبارک د مخه پیدا دي حضور مبارک نه کہ حضور مبارک نے اس گم نو عیسیٰ علیہ السلام کو نے فرمائی امام حاکم المستدرک بن دا حدیث نقل کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم سے فرمائی ویا عیسیٰ آمن بمحمد اے عیسیٰ علیہ السلام کو محمد علیہ السلام علیہ السلام نے ایمان روا وامر من ادرکه من امتک ستاب امت کی چچا د نبی علیہ السلام زمانہ عمر دا امید عمل کو چې نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي او یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام اے عیسیٰ علیہ السلام تعالی فرشتہ کما ما محمد عربی نے پیدا کړی نو لما خلقت عیسیٰ علیہ السلام تم پیدا کړی او چکنا ما عرش پیدا کو لما خلقت العرش قلت ربا دا عرش پر قیدو باندې شو الله رب کریم فرمایي فكتبت ما پر عرش باندې ولیکل چې لا اله الا الله محمد رسول الله عرش باندې محمد عربي نوم دا الله جل جلاله د نوم سره ولګېدل شو عرش په سکن عرش ساکن شو عرش په آرام باندې شو نبی علیہ السلام د عالم لپاره جان دی وہ نه دی وہ نه تا تو کچھ نه تا چې نبی علیہ السلام نو هیڅ نو وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو چې نبی علیہ السلام نے هیڅ بنے جان ہے وہ جہان کی حضور مبارک د تمام عالم لپاره جان دی جان ہے کچھ جہان ہے چې حضور مبارک کی جہان دی حضور مبارک کی جہان کا سره ما دا چا د مخه پیدا ہے مونږ دا دومره مقام اشرف المخلوقات ته ویل شوی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تجا په برکت باندې د حضور مبارک په برکت باندې دا حضور مبارک اسلام ټول دا خبره ذکر کړی دا اسلام ټول ځکه دا موږ نو دا وخت